بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مو عزتمندو، دا د ذوالقعده میاشتو مخته بیا د ذوالحجه میاشت تر روانه دو ایکې بو په 10 تاریخ باندې موږ قرباني کوو استرختر ریس چوي دوی ورځې بعد کې هم پسې کیږي نورا نو اوس چونکې خلک مول او خستنې د پر بقاعده ملو تسي لہذا د قربانۍ ضروری مسائل دا به ان شاء الله ترتیب وار موږ بیان کوو. موږ به نن پیلا آغاز د قربانۍ د پر کیم شرایط دي قبولیت پر انو خلو بیا درنګې د مول او خستنې چې کیم مسائل دي کیم عیوب دي څومره عمرونه دي او په کیم مول باندې کیږي دا سلسله به ان شاء الله وي چې بیا کله ستري در نږدې شي بیا د قربانۍ غوښې تقسیم په سرمن بو سکای دا بیا دا مسائل ان شاء الله. نو مو عزتمندو کا قربانی دو او کا بل عبادت تا مثال المنز دا رجاد و زکوت تا چې کیم انیک عمال دا کا قربانی دو دې د الله پاک په برګه کې د قبولیت لپاره درې غاټ بنیادی شرایط دي. نمبر 1 د قربانی یا د بل نیک عمل دا په پاستا د الله پاک په دربار کې قبليږي چې کله دا په حالت ایمان کې وشي. ایمان اړن هر نیک عمل لپاره بنیادی شرط بنیادی سوال دا لازمی سوال دا. ایمان نه بغیر څوک قربانی کوي زکات ادا کوي حج کوي نه کیږي. نو پہلا شرط د قربانی یا د بل عبادت د قبولیت لپاره ایمان اړل دي. نو الله جل جلاله لاک لاک شکر دا چې موږ تاسو مسلمانون یو ایمان مرړل ده. الله پاک دا په دې مشته استقامت هر نصیب کې او د ایمان چې کیمه تقاضی دي موږ نه هغه مطابق جمدون ده الله پاک هر نصیب کی. دویم شرط دا چې اخلاص دا مطلب چې یو عمل چې سړی کوي خالص د الله پاک رضا ده پر وای کوي. نمود ریا شهرت دو شینو نه بوزون پکې سوتی خالص الله پاک رضا ده پر وای کوي. اور دریم شرط دا چې دا عمل بو د سنت طریقې مطابق کوي. دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طریقې مطابق په عبادت کوي پاستا قبليږي زون طرف نه څه طریقہ ونوي بلکې د پیغمبر طریقې مطابق پوي. دغه درو بنیادی شرایط چې د موږ کیم وشیل د دلایل خو پورا ډیر دي. مختصر طور باندې سورۃ النحل 97 نمبر آیات کې الله جل جلاله ارشاد پاک فرمایله ده من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چا چې نیک عمل وکړه کدا نریناوی اور کا زناناوی خو چې ایمان پکې وی حالت ایمان کې یې وکړال نو دې ته به انعام ملويږي دوا فلنحيينه حیاتا طیبه. الله پاک فرمایي چې موږ به پاکیزه شوشتا پوکا زندگی دې ته ور نصیب کو د حالت ایمان کې چې څوک نیک عمل کوي. بل ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. دا سه خلکو ته بو د دوی عمل مطابق بهترینه بدلا خامها یقینا موږ ورکو. یو خو بو پاکه زندگی ورکو یو بو انیک اعمال او شوشتا بدلا ورکو. دا هغه سړی ته انعام ملوي چې حالت ایمان کې څوک نیکای کوي. نو ایمان بنیادی شرط ده. بل شاید چې اخلاص سره وي. نو حدیث شریف ته مشهور صحیح بخاری شریف پہلا حدیث انما الاعمال بالنیات د عملونو دارو مدار د پنیتونو باندې ده. نیک عمل دا خو نیت صحیح نه ده نه قبليږي. نیک عمل دا نیت صحیح ده قبليږي. دا دریم شرط چې دا چې د سنت مطابق عمل وی پاسته قبليږي.
سنت مطابق په عمل سرنګي جوړیږي د دې لپاره د علم ضرورت ده. یو تفصیلی علم دا چې هغه او ته لاس کولا نصاب د مدرسو کې زده کیږي په هر نرینا شدینا باندې فرض نه ده. کلی علاقې کې چې یو نیم کاس هم وږي محلې کې ټولو غوړه په خلوصیږي. یو هغه علم دا چې 24 غنټې کې موږ توسه ته مسائل پیش کیږي، لکه موږ اوداس کوو او د سم مسالې، موږ المنز کوو د المنز مسالې، موږ بل نیک عمل کوو د هغه مسالې. دا علم چې دا د روزمره زندګۍ ولا 24 غنټې ژوندونه ولا دا فرض عین ده، په هر چا فرض ده، دا به هر سړی زده کوي. ایو په ساره بل سړی غوړه نه خلوصیږي. نو لہذا اوس قربانی روانه دو، قربانی موږ کوونی دو. قربانی متعلق یو خو تفصیلی مسائل دي، اخو د علماء چار دو. یو غاټ ضروری مسائل دي، دا به موږ فرض دي، دا به موږ زده کوو. زده کړې نن ان شاء الله آغاز وشلل، ملګری شوق سره اور وو. آینده کیستونو کې به ان شاء الله باقاعده مسائل بیان کیږي.